अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ډېرو زیاتو خوږو عزتمندو نوجوانانو ملګرو، نن زمونږه د علمي نحوي اولنی کلاس ته انشاءالله په دې باندې به خبرې کوو. څنګه چې زمونږه اردو ده او زمونږه انګلیش دی او د هغې دپاره زمونږه ګرامر دی، دقه شانتې د عربۍ هم خپل ګرامر دی چې ورته ویلی کېږي علم النحو، بل ته ویلی کېږي علم الصرف. په علم الصرف کې موږ صیغې پیژنو، موږ الفاظ پیژنو. مطلب دا چې کله یضرب وي، کله یضرباني، کله یضربون. نو په نحو کې موږ دا پیژنو چې دا کلمات چې رایوځای شي د دې دا جمله څنګه جوړیږي، د کلماتو د یو بل سره تعلق څنګه دی، دا فعل دی، دا فاعل دی، دا مفعول دی، دا مضاف دی، دا مضاف الیه دی، دا مسند دی، دا مسند الیه دی، دا موصوف دی، دا صفت دی. نو دا ټول څیزونه مبتدا دی، خبر دی او د جملې اقسام دا ټول منګه دا په نحو کې پیژنو. نو لہذا یو علم النحو ده، بل علم الصرف دی. دا نن چې موږ کوم کلاس اخلو دې ته وایي علم النحو. د دې اهمیت څومره دی او د دې ابتدا څنګه شو ده؟ نو اهمیت یې خو دا دی چې کله دا سړی ووایي نو د دې په وجه باندې سړی په عربي زبان کې د غلطۍ نه بچ کېږي. او د دې ابتدا داسې شوه چې عمر رضی الله تعالی عنه د هغه دور و، مختلف اقوال یې پکې، خو دا پکې یو مشهور قول دی چې د عمر رضی الله عنه دور و، د هغه په دور کې څه عجم خلک په اسلام کې داخل شو، او چې کله دغه عجم خلک په اسلام کې داخل شو نو هغې به قرآن مجید هغه به غلط وایي، یعنې د هغې هغه د عبارت باندې به صحیح نه پوهېده، دا نه پوهېده چې دا فاعل دی، دا مفعول دی، دا مضاف دی، دا مضاف الیه دی، خو به چې څه به ووایي. نو عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ د یو بانډیچي نه دا آیت واورېدو چې دا آیت وایو چې ان الله بریء من المشرکین ورسوله وایي، یعنې د ورسوله په ځای باندې وایي، ورسوله په لام باندې کسره ویل د رسول. او د دې آیت خپله معنی دا ده چې یقینا الله رب العالمین بیزاره دی د مشرکانو نه، ورسوله او د هغه رسول هم بیزاره دی د مشرکانو نه. خو چې دا دی ورسوله که نو دا بیا عطف شو په من المشرکین باندې، نو بیا به معنی داسې شي چې ان الله بریء من المشرکین ورسوله، چې الله رب العالمین بیزاره دی د مشرکانو نه او د خپل رسول نه هم بیزاره دی. لہذا دا آیت چې کله هغه واورېدو د دې په وجه باندې یو بل سړی چې مسلمان شوی هغه میسته وویل بس چې الله خپل پیغمبر نه بیزاره دی نو زه هم ترې بیزاره یم. نو عمر رضی الله عنه ډېر خفه شو، هغه دا خبر راورسېدله، ابوالاسود دویلي راوغوښتو او هغه ته وویل ته څه قواعد جوړ که، ځکه چې دا خو څو کاله بعد به دا عربي ګډوډ شي، قرآن به خلک ګډوډ وایي، نو ته څه قواعد جوړ کړو. هغه راولګېدو او دا قاعدې جوړې کړي چې کل فاعل مرفوع او کل مفعول منصوب وکل مضاف الیه مجرور، چې هر فاعل کل فاعل مرفوع، چې هر فاعل به مرفوع وي، یعنې په هغه به ضمه د مرفوعات نور اقسام دی هغه به انشاءالله ووایو. هر مفعول چې کوم دی نو دا به منصوب وي او هر مضاف الیه به مجرور وي. دا قواعد جوړ کړو، په هغه پسې بیا د نحوي آغاز و نحو شروع شوه. نو دې ته ویلی کېږي علم النحو. اوس د هر علم د آغاز چې ته کوې او په کوم علم کې ته شروع کوې نو درې څیزونه کم از کم پکې پېژندل ضروري دي. یو د هغې تعریف، چې ته وپېژنې چې دې تعریف څه شی دی، انټروډکشن یې څه شی دی، ځکه چې ته یو نه پېژنې نو هسې به مجهول څیز پسې به روان بیا پته نه لګي. دې ته بیا موږ وایو طلب د مجهول مطلق. لکه یو سړی بازار ته روان دی، ته ورته هلکه ولې ځې؟ یاره پته نه لګي بس روان یم. نو خلک وایي دا لیونی دی. نو ته علم النحو وایو د په تعریف یې نه پوهېږي دا دی څه شی، نو دغه ته بیا وایي طلب د مجهول مطلق، او دا فاسد کار دی. د دې وجې نه اول د هغه څیز تعریف زده کول پکار دي. دویم د هغه څیز موضوع زده کول پکار دی چې دې ټاپک څه دی، یعنې دا کتاب دا علم چې دی نو دا په کوم موضوع خبرې کوي، په کوم ټاپک باندې دا خبرې کوي. او دریم د هغې غرض او غایت ګول اینډ ایمز پېژندل پکار دی چې دې زما غرض څه شی دی، دې کې به لکه زه څه زده کوم. نو ټول نه مخکې موږ د علم النحوي تعریف زده کوو چې هغې ته
په انګلیش کې موږ هغې ته انټروډکشن وایو، په اردو کې موږ هغې ته وایو تعریف، په عربۍ کې مو ته تعریف ویلی کېږي. نو تعریف د علم النحوي تعریف، او که ته ورته انټروډکشن وی انټروډکشن. تعریف د علم نحوی چې کوم دی نو دا دی چې علم نحو عربی زبان میں وہ علم ہے، عربی زبان میں وہ علم ہے کہ جس میں اسم و فعل و حرف کو جوڑ کر، کہ جس میں اسم و فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب، جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر جملہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو، اور ہر کلمہ کے آخر حرف کی حالت معلوم ہو. مثال کے طور پر مثلا موږ داسې وایو چې دخلا زیدن بیتن. نو ګوره دخلا دا خو فعل دی، د څه ویلی کېږي؟ فعل ویلی کېږي. دا زید هم اسم دی او دا بیتن هم اسم دی. داخل شو زید کور ته، نو په دې کې موږ دا پېژنو چې لکه زید چې کوم دی نو د آخر څه شی دی؟ موږ وایو چې لکه په دې باندې ضمه ده، نو د ضمې نه دا پته ولګي چې دا څه شی دی؟ فاعل دی، ځکه فاعل مرفوع وي. او دا چې کوم دی بیتن آخر چې موږ وکاته نو په آخر باندې فتحه وه، او موږ ویلي چې کل مفعول منصوب، هر مفعول چې دا منصوب وي. دا به تاسو انشاءالله وپېژنئ منصوبات څه ته ویلی کېږي، مرفوعات څه ته ویلی کېږي، مجرورات څه ته ویلی کېږي. نو ګوره موږ یو خبره هم پکې دا وپېژندله چې اسم فعل او د حرف دا یو ځای کول، نو دا موږ اسم او فعل پکې موږ یو ځای کار پکې وکړو که نه. او دویمه خبره دا چې د هغې نه جمله جوړول، نو ګوره موږ ته جمله جوړه کړه چې زید گھر میں داخل ہو گیا، نو موږ ته جمله جوړه کړه. او بیا د هر اسم او د هر لفظ آخر معلومول، نو موږ معلوم کړو چې د زید آخر څه شی دی؟ مرفوع دی، فاعل دی. او د بیتن آخر څه شی دی؟ هغه منصوب دی، نو موږ ته پته ولګي چې دا مفعول دی. نو د هر حرف آخر حالت معلومول دغې ته څه وایي؟ دې ته علم نحو وایي. دا خو د علم نحوي تعریف شو. اوس په موږ وایو د علم نحوي موضوع، چې د علم نحوي موضوع څه شی ده؟ موضوع یعنی ټاپک چې ورته موږ وایو، په یو موضوع چې موږ کله خبرې کوو ټاپک. نو موضوع دی چې کوم ده نو الکلمة والکلام. کلمه یوې کلمې ته وایي لکه زید، او کلام چې کوم ده دا جملې ته ویلی کېږي، جملې ته وایي. یعنی په دې علم نحو کې به ته څه بحث کې؟ ټولو موږ دا بحث کوو چې لکه کلمه ښکته او کلمه پورته، او دا کلمه مرفوع ده او دا منصوب ده او دا مجرور ده، نو دا قصې به پکې موږ کوو. او کلام خبره به کوو چې لکه دا جمله چې کوم ده جمله اسمیه ده، جمله فعلیه ده، جمله خبریه، انشائیه، او بیا په انشائیه کې کوم قسم دی؟ امر دی، نهي دی، استفهام دی، تعجب دی، قسم دی، هر څه شی چې دی، نو دا بحث به موږ په دې کې کوو. دا د دې ټاپک دی، په دې باندې به موږ خبرې کوو. او دریم څیز چې کوم دی نو هغه دا چې لکه دا هر څه زه زده کړم، دا هر څه چې زه زده کړم، نو دې غرض به څه شی؟ غرض د دې څه شی دی؟ ما ته به څه پیدا دې حاصلی شي؟ یا پیدا ورته ووایه، صحیح ده. لکه موږ وایو ګول اینډ ایمز، ګول اینډ ایمز مطلب دا چې مقاصد د دې نه زموږ څه دي چې د علم نحو موږ زده کړو. نو دې نه مقاصد زموږ دا دي چې دا عربي زبان څوک زده کړي تو نو بیا عربي زبان میں لفظی خطا سے
محفوظ ہونا. موږ په عربی کې داسې وایو چې صیانة الذهن عن الخطأ اللفظي فی کلام العرب. مطلب دا چې عربي زبان کې یعنی د ذهن بچ کول د خطای لفظي نه په کلام عرب کې، یعنی کلام عرب کې بیا سړی د خطای لفظي نه بچ کېږي. دې ته ویل کېږي څه شی؟ دې ته وایي علم النحو. نو ستاسو څه فرض که کتاب ځان له پیدا کړم ډېر به ښه، او که نه نو زه تاسو بیا ماته ووایم، زما څه په PDF فارمیټ کې را سره دی، انشاءالله تاسو به زه درولېږم په دې ګروپ. دا ځان سره ایډ کړئ، ځان سره هغه سیو کړئ. دا خبره شوه چې علم نحو څه ته ویلی کېږي؟ دې ته ویلی کېږي چې په دې کې دا د عربۍ هغه علم دی چې په دې کې د اسم، فعل او د حرف د یو بل نه یو بل څه جوړول، د هغې نه جملې جوړولو چل زده کول، او دغه شانتي د دغه هرې کلمې د آخر حرف حالت معلومول، دې ته نحو وایي. او د دې موضوع چې کوم ده کلمه او کلام دی، دا به د کلمې نه بحث کوي. یو خو زموږ کلمه لا اله الا الله دغه کلمه نه ده، بلکې ورډ چې ورته موږ په انګلیش کې وایو ورډ، نو هغه کلمه یادوي، لفظ یادوي، ښه د هغې نه بحث کېږي. دویم دا چې د کلام نه پکې بحث کېږي، سنټنس چې ورته موږ وایو د جملې نه په دې کې بحث کېږي. دا ټاپک دی، موضوع ده، او د دې غرض او غایت دا دی چې ذهن بچ کول له خطای لفظي نه په عربي زبان کې. په عربي زبان کې د سړي د خطای لفظي نه سړی بچ شي چې په عربي زبان به څنګه وي، نو دقې ته ویلی کېږي علم النحو. نو دا لنډ کلاس انشاءالله مختصر کلاس و، آینده لپاره به انشاءالله دغه شان یو سبق مونږ وایو، او تاسو په دې باندې بیا خپله تبصره هم وکړئ. چېرې تاسو پوه شوئ پوه نه شوئ نو سوالات جوابات تاسو سوال هم کولی شئ. الله رب العالمین دی مونږ ټول ته د آسان کړي او د قرآن د زده کړې دپاره دی الله مونږ ته د زده کړې توفیق دې راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.